أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډېر عزتمند مشرانو په سټیج باندې ناست صدر مجلس زمونږ کوربه ولی رحمان ورور د هغه ټول تنظیم د جمعیت علما اسلام مفتی حاکم علي صاحب او د هغوی ټول ملګري دوستان د مسلم لیگ نون ملګري او د پاکستان پیپلز پارټۍ ملګري مردان د راغلی زما استاد زما مشر ورور نعیم باور لالا ما ته مخامخ ناست د لیبر کالوني او د امانګړ یونین کونسل محنت کشو مزدورانو خواري کخورونو خوږو امزولو نیازبینو کشرانو د اختیار ولی د مینې ډک سلام قبول کړئ. عزیزانو وخت کم دی د ماښام اذان به وشي مجلس په خورم مختصر خبرې کوم تاسو په ځان پوه کړئ بلکې زما نه په تاسو ښه پوهیئ په 19 تاریخ باندې الیکشن دی او هغه خلک کم چې د الیکشن نه بعد ورک شوي هغه خلک چې هغوی به چا سره لاس نه ملاولو هغه خلک چې نوښار ته په راتلو باندې داسې وو لکه چې په خپو یې نکریزې لګېدلې وي هغه خلکو له نن په لاس کې بنګړي اچولي دي ستاسو په لارو کوڅو کې شب و روز ګرځي لګیا دي پیدا مې کندله رمې ایستلدله نن پلار او زامن ماما خورهونه ټول ګرځي وټونه غواړي خو یاد ساتئ د 19 فروری الیکشن دا الیکشن نه دی دا د غربت خلاف دا د نارې خېدي دا د بېروزګارۍ دا د کمزورو خلکو او د بندو کارخانو د بند معیشت د لږو د تندو جنګ دغه سرمایهدارو سره د مفاد پرستو سره د ټیکنالانو سره د غټخېدو سره او انشاءالله اختیار ولي په دې څیز پوهېږي چې کله کوم زه دله وایم چې څومره ټیکهداران یو ځای کولی شي ځان سره یو ځای کړه بچو جنبه ده چې څومره ټیکهداران ځان سره یو ځای کولی شي یو ځای کړه چې څومره مفاد پرست ځان سره یو ځای کولی شي یو ځای کړه ستا یاران دغه ټیکهداران دي دغه کمیشنیان دي دغه بنکیان دي دغه پوډریان دي زموږ یاران دا غریبان دي خلک وایي چې د بادو بابا په دبو کې پروت دی خو پرویز خټک ستا او ستا د حکومت باد به اختیار ولي باسي انشاءالله زه په دې پوهېږم چې په کوم ځای کې زه ولاړ یم دا انډسټریل سټیټ دا انډسټریل زون عزیزانو یریږو نه د چا نه اختیار ولي په سر کفن تړلی دی د څلورو بادو جونډه مې خپله کفن کړې ده اواز تاسو هم راکوئ وایي دا پیپر مل چا بند کړو دا DDB چا بنده کړه دا د تعلیمي مل چا بند کړو د دې کوارټرونو نه خلک څوک وباسي دا مالکانه حقوق څوک نه ورکوي دا چې ورک شي د الیکشن نه بعد د حکومت نه بعد دا څوک دی دا د دې بندونو کې او د سیند په بند کې چې 1100 کروڑه روپۍ کمیشن اخلي هغه نوم څه دی په زور ووایم په زور ووایم په DRP کې 1100 کروڑه روپۍ کمیشن په دوبۍ کې چا واغشتو په DRP کې 1500 کروڑه روپۍ کمیشن په ملیشیا کې چا واغشتو په DNP کې ورنګ د چا ډک دی د دې هسپتال نوکرۍ درنه چا راوړي دا مانګل خلکو ولکه شباب منظور کړی کامرس کالج ستاسو د مالکي ته چا راوړو وایي ستاسو د حقوق د قاتل نوم څه دی وایي ستاسو د حقوقو دا ته څوک اچوي نو بیا فیصله اسانه ده بیا فیصله ګرانه نه ده
ده بله لاره د یزیدیت ده یوه لاره د غلامۍ ده یوه لاره د ازادۍ ده وایئ په کومه لار به ځو ازادیت په لار به ځو منظوره ده پس مولنا به شلوه پس زنځیر به ماتوه زه د لویم دا الکشن نه دی استاذ مې وویلی دا غذا ده دا جنګ دی دا د غریب سړي جنګ دی د عام ولس جنګ دی د دغې غټخېټو سره د دې غلو سره د دې مفاد پرستو سره دا زموږ ذاتي جنګ نه دی دا ستاسو جنګ دی منځ کړی دی او انشاءالله د الله په لوی فضل سره او د ووټ په پرچه سره او ستاسو په ملګرتیا سره دا جنګ موږ ګټلی دی دا موږ ګټلی دی دې ځل به موږ دی دانډلې ته نه پرېږدو دې ځل به موږ دی ډالډي ته نه پرېږدو دې ځل به موږ دی ټګۍ ته نه پرېږدو موږ به ووټ نه اچوو زما ستاسو نه یو سوال دی ووټ تاسو ما له مخکې هم راکړی تاسو پاس کم نورو خلکو فیل کم دې ځل زما ستاسو نه یو درخواست دا دی چې ووټ واچوئ مازدیګر مانځه نه بعد ښه مزیدار چای به وڅښي جوړه به بدله کړي ټوپر به ګرمه په سر کړي څادر به راپاو کړي په پولینګ سټیشن باندې به زما د ملګرو سره زما د دوستانو سره زما د اتحادیانو سره د پیپلیانو سره دوی د جمعیت طالبانو سره دوی د قومي وطن پارټۍ شاه زلمو سره او د دې شنې جنډې د زمرو سره به یو ځای څوکیداري کوئ په پولینګ سټیشن باندې به ودرېږئ او خلکو له ووایئ تاسو نه تپوس کوم دا خو یخني نه ده اواز پوره راکوئ دا جنډه داسې کوه چې ما له خلک نه ښکاري زه داسې شم دې خو جنډې لاندې کوه چې ما له ووایئ د جنازې له سوګي پکار دي جنازې له سوګي پکار دي یو مسلم لیگ نون یو پیپلز پارټي یو جمعیت علماء اسلام بل د ملي مشر د آفتاب شوربا صاحب قومي وطن پارټي موږ له څلورو ګیښې تکړه برابر کړي د تبدیلات جنازه پکې ده چې ستاسو د مینې او ستاسو د جذبې قدر کوم خو د ماښام اذان کې وخت لږ دی زما نه به هم 20 پلیر جوړ کړی دی زه هم زر زر خبره راغونډوم دا ما له پته ده زه په دې پوه یم په 10 روپۍ ډوډۍ په 20 روپۍ شوه د 100 روپۍ غوړي په 260 روپۍ شول د 6 روپۍ بجلي په 22 روپۍ یونټ شوه د 15 روپۍ پټرول 113 روپۍ ته ورسېدل د 600 روپۍ د وړۍ توړه په 1500 روپۍ خرڅېږي د 500 روپۍ دوایي په 400 روپۍ نن ملاویږي دی وایي موږ تبدیلي راوسته ای دا تبدیلي ستا په رسپېمه ورننه راسه او هغه زوی راشي وایي زما بابا وایي چې موږ له دا ځل یو ځل موقع راکړې نو موږ به دا وکړو موږ به هغه وکړو ستا بابا خو دومره موقع والي چې دومره خو د ډېرو زبیر هم نه دي والي او بیا وایي په خلکو چې روب دا بچوي وایي زما بابا بابا عمران خان پسې 2 نمبر سړی دی نو که تا ډاکټر ګوهر یاد کړی نو ما به وایي چې ته لوی سړی دې یاد کړو که تاسو علم یاد کړی ما به وایي چې لوی سړی دې یاد کړو که تاسو د سکول د ایجوکیشنسټ یاد کړی ما به وایي چې لوی سړی دې یاد کړو که تاسو اکانومیست یاد کړی ما به وایي چې لوی سړی دې یاد کړو څوک کرکټي به دې یاد کړی ما به وایي چې لوی سړی دې یاد کړو خو د دې قوم په نظر کې د پاکستان 1 نمبر شرمېدلی سړی عمران خان دی نو د 2 نمبر دی ستا پلار دی جمشید هم ګوت ته کړی
کړو ایم سایت تکو هغه نه بالکل منشي جوړ کړو سټ سکرین په کولو تنن دا جمشید په زینه خپل منشي جوړه او په دې حالت کې ته په خپل بادرنګ وبا چولي دا پاکستان انټروډوس کول چې بل ځل به الیکشن کوم بچیا ستا پلار الیکشن اسټابلیشمنت په ملګرتیا ګټي او دا ته ارزل هغه کیسه نه وي چې کله د عوامو منځ ته راشي ستا جامې او سپلای خیرنې شي یا به دله پته ولګي چې د سیره څو پخېږي او چې مقابله دې د اختیار ولي زره شي یا به دله پته ولګي چې څه کېږي او څه نه کېږي دا میدان د زمرو دی دا د باخو نه دی دا د بازانو دی دې کې ستا ځای نشته خو دا د اسټابلیشمنټ د اوبو نه لږ راکوز شه چې تا له زه د دالو نرخ وښیم چې دال نن سبا ته څه نرخ و تا له به زه د سبزۍ نرخ هم وښیم او دومره هم ده نه وایم ستاسو ورځې د شمار دي او تاسو لګیا د دغې زیړي نیر په شان تاسو غورځېږئ زموږ مثال د راختونکي نیر غوندې دی موږ د وریا په شان خورېږو انشاءالله عزیزانو واده در سره کوم څه به دله وایم چې دا دله کوم هغه دله کوم یاد ساتئ تحریک انصاف له چې چا ووټ ورکړی او چې چا نه دی ورکړی او په دې ملک کې ساه اخلي هغه د پي ټي آی په حکومت باندې لعنت هم وایي او غلی غلی ځان ته ملامته وایي چې دا څه غلط کار دی کړی چې دا ووټ ته بل نه ورکړی اختیار ولي وخته ماښام دی د خپل استاذ مخامخ واده کوي در سره چې انشاءالله تاسو به په خپل ووټ مستومانه کوم که ښه فخر به پرې کوئ په دې اسمبلی کې د محمد کشو د مزدورانو د آواز کولو څوک شته تپوس کوم څوک شته د نوښار ځلونه څوک امپیې شته د پېښور نه ستاسو خبره چا کړې ده د مردان نه چا کړې ده نو دا دومره ډېرې چرګې چې دي دوی له یو کولنګي هم پکار دی دا دومره ډېر ټاکلي چې دی اصل باپړو او لولم پکار دی دې د سومنات بت ته یو سلطان محمود غزنوي پکار دی دې فرعون له یو موسی پکار دی او دې پلیت حکومت ته مخامخ یو اختیار ولي پکار دی چې د خپل قوم په پیسو کې د خپل ولس اواز پورته کړي او دا د دې خبرې تسلي ساته دوی به تاسو له وایي که اختیار ولي پاس شي نو څه موږ د هغه له فنډ نه ورکوو ویلي دي تاسو وایي لکه ستا پلار وزیر اعلی ستا پلار وزیر اعلی اختیار ولي په نوښار کې د پاسپورټ دفتر جوړ کړی ستا پلار وزیر اعلی اختیار ولي د نادره دفتر په جهانګیري په ببو کې جوړ کړی ستا پلار وزیر اعلی اختیار ولي نه لس بجلا فیډرې جوړې کړي تا پلار وزیر اعلی اختیار ولي 900 ټرانسفرمري لکه د چوارو په تاسو په نوښار کې شونډلي او بیا ولې تا مه وایه وایي بابا زمون په مالکي کې چې کوم کیس بلیږي دا امیر مقام روز دی زمون په مالکي کې چې کومه بجلي نه نه مک تعالی زه نه وستلی نه یم ستا په راس کوي ستا په مالکي کې چې کومه بجلي بلیږي د دغې ګریډ سټیشن افتتاح امیر مقام او اختیار ولي په شریکه سره کړې وه زما ټول وروڼو خویندو له میندو له لونو له مشرانو له زلمو ځوانانو له بېروزګاره محنتکشو له دا یو سوال جواب د دې شعر په الفاظو سره ویم دا د ټولو لپاره دی انشاءالله ستاسو خدمت به کوم ستاسو د بچو به هم کوم څوکیداري به هم کوم نوکري به هم راوړم د دې کوارټر مسلې به هم دلال کوم او انشاءالله هر ځای کې به ستاسو نمایندګي کوم دا یو سوال جواب مې ټولو له ورکړی چې یو تور تمینه به رڼا شي چاړه نه
تور ته مینه به رڼا شي چاړه نه شپې د ظلم بم سبا شي چاړه نه لا خو میندې د نوښار او د اسلام څه شونډې نه دي څوک خالد به م را پیدا شي چاړه نه د ظالم ګریوان چې په لاس کې د مظلوم شي او عدالت چې د انصاف شي چاړه نه ټولو مېلمنو دپاره د روټۍ پروګرام شته تاسو ټول به روټۍ وخورئ بیا به زه لمونځونه که دلته هم کوئ ستاسو خوښه ده خو روټۍ به انشاءالله